بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. حاجی پرون سبق کې ګوره موږ دا خبره کړې و چې یقول یبيع ولا قانون لا ویلا یقول یبيع ولا قانون لا چې واو یا متعارف ما قبل دريار فی ساکن وي دواو یا حرکت به ما قبل د نقل کوم او کچ کم ځای کې دواو یا حرکت ما قبل د نقل کوم او واو چې نه دا مونږه فریدو نو بیا هغه واو كالتقاء ساكنين نعمل لو لك مدو مدابا غرزيږي لکه په یقول لك تکلا ويقولنا باصل فو يقولنا نوام متعارف ما قبل الفسي ساكن نوام حرکت ما قبل تنقل کو يقول دي جوړ شو او بیا هغه واو جنن نامه څه د وجه نو ګرځاو د التقاء ساكنين د وجه نو شو يقولنا نو دا اوس د دې نه اصل کې اول قانون بیانې چې قولن او ورته سوې بلال قولن ولا قانون چې کله لکه التقاء ساکن د وجنه حرف مد ورزيدلې د کوم سبب د وجنه او هغه سبب ختم شي نو هغه حرف علت چې د کوم وجنه ورزيدلې او بیا واپس راوړل کېږي وایي نو لکه اوس ګوره منګه پرې دا اوس وشولا چیرې واو مو دا سبب ختم شي یار فعلت واپس راوړل کېږي نه بقول الحق کې چې دا قل جنن نامه جوړ کړل تقولنا سره موږ جوړ کړل تقولنا جوړول طریقې دا چې علامات مضارع بعد کوم اخر کې مساکین کوم څه بشي قول بشي څه بشي او واو جنن دا لګل چې خاصه کې نو نو ولي څه پاتې شو قل پاتې شو صحیح او یا دا جنن دا جوړ شوی دی د اقولنا دا سره د اقولنا جوړ شوی دی د اقولنا د اقولنا څنګه جوړ شوی دی چې هغه حرکت ما قبل نه وکړ شو او واجب نه دا په خپل عمل باندې قول دی جوړ شو او دوستي ته ضرورت پاتې نشو او دوستي دې کړه قول پاتې شو او بیا هغه د قصد نو قول پاتې شو نو دی وی چې بقول الحق کې دا لام چې نه دا خو متحرک دی نو تاسو ویلو چې دلته کې دا واو خو موږ څنګه حذف کړو چې التقاء ساکنین راتلو ساتلو التقاء ساکنین راتلو نو بقول الحق کې خدای لام متحرک شو لام څه شو نو چې لام متحرک شو التقاء ساکنین را نقل چې التقاء ساکنین را نقل دا واو دا حذف کړو ولده واو خو به پکړه چې حذف نشي کړه واو خو به پکړه چې حذف نشي کړه نو ته چې دلته کې دا لام چې د دې حرکت عارضی دی لام سره حرکت عارضی څنګه دلته کې دا خارج نه دي تا لکه دا داخلي نه نه بلکې دا خارج د وجه نه دا راغله دا خارج د وجه نه دا لام راغله فلا من حرکت راغله ا خارج څه دی چې دلته کې ګوره التقاء ساکنین راتلو دلته کې التقاء ساکنین راتلو یو لام دا یو دا نو التقاء ساکنین نه خبرچ کېدو د پاره د التقاء ساکنین د ختمون لپاره د لام لا حرکت ورکړل شي نو دا به د امر خارجي د وجه نه راغله پوه شئ اوس دا خبره چې نه کنه لکه اوس په قولا کې لکه قل قولا نو ما تاسو پرونه دا خبره کړې و چې قولا او قولو په دې کې دا خبره ده چې ګوره دا قولا او قولو دا جوړ شوی دی دا قلنا قولا او قولو سره جوړ شوی دی او په قول کې دا واو ته حذف کړل دی د التقاء ساکنین د وجنه نو په واحد کې واو نشته دی په قول کې واحد کې واشته او په تسنیه او د مسو کې واو شته دی نو الته چې واو ما حذف کړو د التقاء ساکنین د وجنه دلته کې التقاء ساکنین نشته دی دلته کې التقاء ساکنین ځکه دلته کې په اعلان باندې حرکت راغله ده په اعلان باندې حرکت راغله ده نو التقاء ساکنین نه نه لږ څه یو واو راغله ده وایي به باندې څه یو واو راغله ده او د علام دې باندې حرکت راغله ول د لام د حرکت د کلمې خپل الف ته دا خپل حرکت ته حرکت عارضی نه ده دا امر خارجي د وجه نه ورته نه راغله بلکې د امر داخلي د وجه نه څنګه راغله او امر داخلي مطلب دا دی چې لکه دا لام چې دا د حروف اصليو کې موجود دی لام بس کې موجود دی دا د بورډ کاری ها کنه کاری اول د ودرېګا کا د دې حروف اصليو نه لږه د حروف اصلي سری خا و لام خا و لام دغلی کنه حروف اصلي دي نو چې دې په دې حروف اصليو باندې حرکت راغله دا اصلي شو ندی وجنا او اتفاق ساکنه نه نه واښوي اوس په دې باندې بل اعتراض دار چیرې دعوت په اصل کې اوسو دعوت
واو متحرك مقام مفتوح ده بس سره بدل شو فانتقالنا انتقال ساكنين على لو لم يكن مدره ده بده يقول سبشي دعت سبشي ودري دعت ته تصدير وړه نو دره دعتا سره دعتا څه شو لا نو چې دا دعتا شو نو څنګه چې په کوله کې په دا تصدیق وزغو کې واو دی واپس راوړو د دې نو چې حرکت رااله په دې د الف تمک سره راغی حرکت راغی نو دغه شانتي په دعتا کې هم هغه الف را ولا واپسو او دعا تاو وشوي انه ویلې ولې نه لګي ور الله کې دماغ نه خبره کوله چې لام متحرک دی نه کوم ته متحرک ده کنه نو بیا څه خبره ده نو وایو چې دلته کې دا چې الته کې دا لام چې نه د کلمې خپلو لام سو د کلمې خپلو او دلته کې د الف نمک چې دا تا راغلی دا داتا د خپل نه نه ځکه دا تا غو نه به حروف اصليو کې دا او نه را تا فاعلین دخله دغه بدعت کې فاعل څه شي هي صحیح بګي او داتا صدا نماز علامه د تاریخ تا سره یعنی صرف علامه د تاریخ سره فاعلیت علامه نه ده نو چې دا علامه د تاریخ شو نو خپل تانش ولا د کلمې خپل تانش ولا واښوي چې خپل تانش ونه بری باندې حرکت هم درې خپل نشو واښوي نو دا په اصل کې داتا چې دا ساکینه ده سره ساکینه ده نو هغه الف زکه واپس نه راوړل شي ته بری باندې پوښوي دې دې ګورو کتاب ته به زما والامر قل اصله اقول ولذا ولا امر دقل اصل سو اقول سو نو دا اقول نه هم جوړيږي او تقول نه ته جوړه یو اسانه باندې به جوړ کې تقول نه ته جوړه وګټي د تقولون جوړه د تقولون بس جوړ شي تا دا اقول به جوړ شي د تقولون بس جوړ شي اقول بیا واو متحرک ما قبل د لري وسې ساکن واو حرکت ما قبل د نقل کو نو څه شو اقول او واو د ځای ساکن نو جنو نو څه شو اقول حمزه واستله تورت پاتې نشو بیا نو ثم حذف الواو بیا اول ما د واو حرکت ما قبل د نقل کو او واو ما حذف دا وسره وی ورغه چې اقول کې چې اقول نه واو څنګه د کوم تکای ساکن خلا نشته ده نو اول په دوا حرکت ما قبل د نقل کو پس دا نه بیا تکای ساکن کو سما حذف الواو بیا واو حذف کو لاجتماع الساکنین د وجد اجتماع ساکنین ثم حذف الالف او بیا الف من حذف کو کوم الف الف کم ده حمزه وصلی سره حمزه وصلی لانعدام الاحتياج اليها زکه چې دی دا حاجت راتل ضرورت راتل څه شو معدوم شو ختم شو او تحذف الواو في قول الحق او بقول الحق لا واو چې دا حذف کړل شي دی وذكر دا اصل کې اعتراض نو جواب دی د التقاء ساکنین نو چې نه باور ورده نو په قولي کې کوم دی لام باندې لام مظاهره د التقاء ساکنین نشته د نشته نو واول ورده نو یې وان لم يجتمع فيه الساکنان فقولي کې چې اگر چې ندی جمع شوي فساکنون لان الحركه فيه حصلت بالخارجيه ځکه وې د اعلام د حرکت چې دا راغله د امر خارجي د وجینا امر خارجي څه شی دی امر خارجي څه دی ها چې لګي دوه ساکنه نه تلو دوه ساکنه نه غلو سره غلو دوه ساکنه نه غلو اېله کلمې په اوله کې په اخر کې بل کلمې په اوله کې الساکن اذا حرك فيكون في حكم السكون تقديرا دا تقديرا په حکم د سکره سکون کې بخلاف قولا وقولنا بخلاف د قولا او د قولنا لان الحركه فيهما حصلت بالداخلين لکه حرکت په دې کې داخل شوی پس سره په داخلي شیزونو سره پس سره داخلي شیز لکه په قولا کې د علام سره دا داخلي دی سره داخلي څه مطلب دی چې دا د حروف اصليو نه دی سره نه دا حروف اصليو نه دی او دغه شانتي پرې نون تاکید چې نه نوم تاکید دا هم په حکم دا داخلي کې دی نون تاکید هم سره په حکم داخلي لکه ګوره ته قل وی کنه نه قلنا چې تو امر جوړ دا ثقيله جوړه نو ته قولن سوي ته نو په دې باندې د اعتراض دی چې هغه قولن نه دی نو دا قولن نو ته جوړه دا قلنا سره جوړه دا قلنا نو په قول کې هو او نشته ما دا ګوره لګانو چې قل
پدې کې هوا نشته او بقولن کې واو شته دا و د کوم طرف راوړو نو بقول کې هم ورته او د التقاء ساکنین د وجنه دلته کې نون تاکید ساکنه مخکې فتحه نه د جنون تاکید ساکنه مخکې فتحه راغله او فتحه با اصلي حرف باندې نو التقاء ساکنه نه نه التقاء ساکنه نه نه واو چې مخکې ورته ما اول ما تاسو وی دا کوم سبب نه وجه چې حرف علت ورزيدلې چې کله هغه سبب ختم شو نو حرف علت واپس راوړي دا کله حرف علت من بقول کو ورته د التقاء ساکنه نه وجه او چې کله التقاء ساکنه ختم شو دا حرف موږ بیا سره راوړو واپس راوړو د دې وجه نه چې دا نون دې کنه دا نون تاکید ثقيله دا داخلي په حکم کې ده په داخلي په حکم کې ده نوې د دې وجه نه وې نحویان وې چې دا فعل مضارع په اخر کې چې نون اعرابي ولګي نو دا سوي دا نون اعرابي نون تاکید ثقيله لګي دا سوي دا مبني وي سوي مبني وي لکه پوښښ به معنی پوښښ ځکه چې دا په حکم د داخل کې شو او ولې تاسو به د شرجامي کې او دا شرجامي خو نو په کافیه کې وکړل چې دي چې نون چې نه لګل دي سره به وشو نو چې نون دې سره به وشو نو په اخره کې اعراب د کلمې په اخره کې راځي او دلته کې په اخره کې نون شو نو بنو باندې اعراب نه ځي پوه نو خبره تر وته په کافیه کې ځان لکړي غني کړي جو الله یو بخا او شرجامي کې وکړي ومن ثم الذي وجنا جعلوا غرذول دي خلقو کوم خلقو نحوینو معه سره لري تاکیدنا اخر د مضارع مبني لکه هل يفعلن لکه پوښوي وتحذف الالف في ذاتا نو یې تجوی کنا چې دا ما بعد متحرک د سبب د ختمېدو د وجنه نون ثقيله دا ورته حرف کلام متحرک شو د متحرک کېدو د وجنه هغه کوم وجه ما ورغولو هغه واپس راوړو نو په دغه کې ول نه راوړي په داتا کې ول نه راوړي څنګه ول نه راوړي په داتا کې هم پتا باندې سره حرکت موجود ده کنه هغه پوه شئ نو په دعات کې په دعوتا دعوت دعات کې تعالی کړو د دغه سکینه د وجنه چې دا ساکینه نه له غوتا متحرک شول نو بیا ولې نو ان وتحذف الالف في دعتا او الف حذف کړل شوی د پداعتا کې وان حصل الحركه بالالف الفاعل ویګل چې اگر چې دا حاصل شوی د حرکت دیتا دا د الف د فاعلیت توجینا لان التاء ليست من نفس الكلمه دغه التاء د نفس کلمې نه نه دغه د نفس کلمه حروف اصلي کم دي دال عین واو بخلاف اللام في قولا فخلاف اللام نه په قولا کې چې په قولا کې حروف اصلي کم دي لکه په نو شو بری معنی او دا تا به بیا سره راغل چې نه فاعل نه دا علامه ده ما علامه تلستا وتقول بنون التاكيد وجكل دون تاكيد وسره ته اوس کړو بیا وګرځان ته څنګه کې قولن قولان قولن قولن قولان قلنا وبه خفيفه قولا قول قيل قول الفاعل وذلي اسم فاعل گردان کوي څه گردان کوي ما دو ګورئ قانون دغه قانون اسم فاعل والا قانون دی او دغه قانون مختصره خلاصه به تاسو پروس کالو ما بابل کالو ویلي چې دا چې کله واو او یا د اسم د ثلاثي مجردو د اسم فاعل د عین کلمه دا خبره وزره ساتي کله چې هر هغه واو او یا چې د اسم د ثلاثي مجردو د اسم فاعل د عین کلمې په مقابله کې راشي هر هغه واو او یا چې د ثلاثي مجردو د ثلاثي مجردو د اسم فاعل په عین کلمه کې راشي عین کلمه کې راشي نو دا واو او یا په همزه سره بدلول واجب دي دا واو یا په همزه سره لکه لقابل نو بس جوړ شي دا ما کوله لګنه ولله موږ سوال ولې دا ولې بدلول واجب دي نو دی وی چې د څه چلې چې یو مثال دی چې مونږه دې دا وایو کیساونو او دا کیساون نه دا کیسا اون دي سره کیسا اون دي سره کیسا اون دي نو کیسا اون کې واو متحرک دی او ما قبل لري مفتوح ده واو متحرک دی ما قبل لري سره مفتوح چې واو متحرک دی ما قبل لري مفتوح دی نو دا واو موږ په الف سره بدل کوو نو څه شوې د څه پاتې شو پوه دا الف چې نه دی دلته دا الف
دا منګه ساکن کو دي کساون دا واو نه دا دوانه مکه چې دا کم حمزه ده دا موږ ساکن کو نو کې د څه ته جوړ شوی دو ساکن نه الف او الف ول دې الف او الف سره کنه داران نو د دې انتقال ساکن د ختمولو دوه طریقې دي یا غوډه چې یو حرف حذف کا یو حرف څنګه حذف کله کساون نه چې ته جوړه کنه کساون دغه کې الف راغله د دوانه ما کول او الف چې دا د مانع صحیح مانع نه ده الف چې دا سره صحیح مانع نه ده یعنی مطلب دا کله مکه او حرف راشي کنه نو دا نه دکې دغه کې انتقال ساکنین راول با الف راول او دې ختمول لپاره په طریقې دي درې طریقې یو دا چې حذف کې با یو دې حذف کې نو چې یو دې حذف کومه نو دا دغه چې کنه د دې التباس راځي د دې کیسه د دې التباس راځي دا الف مقصور سره اسم مقصور څه ته وایي باقي لګي او کا ته یو حذف کینو اولنې پکې د کې نو دا بیا راځي اخرنی له فتح ورکې نو کیسه ابر راځي صبر راځي کیسه صبر راځي نو دا ګرځي اسم ممدود سره مشابهت راځي د سره او کله اولنې ته نو کې نو دا بیا راځي دا اولنی له فتح ورکې نو بیا راځي کیسه بیا مخصوص سره مشابهت راځي نو موږ به چلو چې اسم نه کوله کنه نو دی حمزه د موږ حرکت ورکو دی الف د موږ حرکت ورکو کوم حرکت ورکو د دې چې کوم حرکت ته نو قبول ورکو یعنی لکه په باندې کوم حرکت ورکو زموا دا باندې کوم حرکت ورکو زموا هغه زموا بدل ورکو نو دا بدل شي نو دا الف باندې څنګه حرکت راځي د څه شي تساون سوشي حمزه د څه شو تساون په دا قشان دا قابلون دي سره ګوره چې دا واو نه واو دوانه ما قبل فتحه ته چې دوانه ما قبل غالب ته نو الف دا مضبوط معنی نه لري الف مضبوط معنی نه لري نو دوانه ما قبل فتحه رااله نو دوال مو مخالف سره بدل کو نو د څه شوې نه ویلې کې نو ځل شو مله ته ویلې جو یار حرکت نشته لري قال دو ساکنه نه دوانه یو لري کنه نو چې دوانه الف دي نو لقد مول لپاره ودا طریقه نه چې یو ته هدف کا دغه دا نو ته کوم نو دا بیا شي د قال سره به لسر مشابهت راشي کله دویم ته هدف کې کله قال ته هدف کې کله دویم ته هدف کول دا خدا قال سره مشابهت راشي واښه نو دا کول کو نشي کولای نو خامہ حرکت ورکه څه ورکه حرکت ورکه نو کته اوس حرکت ته فتحې کو نشي ورکولای لکه فتح ورکه نو بیا ما قبل فتح هم راځي او بل فتح هم راځي نو فتحې کو نشي ورکولای نو دا هم چې کوم حرکت تللی دی دیوالو چې کوم حرکت تللی هغه حرکت په دې باندې راولي دا باندې کوم حرکت ده کسر به راولي څه شي نو دا الف باندې کله حرکت راشي څه شي حمزه نو دا واو باندې سره څه کوي وګوره د کتاب الفاعل قائل الى اخره اصله قائل بهذا القسم فقلبت الواو الفا واو بس سره بدل شو لتحركها دغه جواب متحرك ته واو سره وفتحه ما قبلها وما قبل رسله او تبصره ما قبل غلطي ساکن نه ما قبل غلطي سره نو موږ وایو چې ساکن الف سره اند سره مضبوط معنی نه وستوي کما فی کسائن لکه څنګه چې بسګره کسائن نه کسو پر ټولو کې کرا کساون نه موږ کساون نه لاندې اشی کې کساون کړه ده ها مزانه مونږ ورو دایره عربي حکایي وای کله عربي حکایي وای لاندې ګوره په 10 نمبر اشی کې لیکل ده کسائن اصله کساون بالواو ها وسوای دغه عربي کوي کوم چې په بریکټ کې لیکل دی کنه په بریکټونو کې چې کوم لیکل دی نو دې ته ویلېږي عربي حکایي څه ویلېږي عربي حکایي دا عمل نه کوي لګوره مخکې په دې اولنې کرته کې ومن ثم جعلوا مع اخر المضارع مبني النحو هل يفعلن نو هل يفعلن ته نه مضاف ته هل په کار چې تیر ورکی کړه نو دې ته په بریکټونو کې کوم لیکل دی نو دې ته عربي حکایي ویلېږي څه ویلېږي ولا اعتبار لالف الفاعل وې تاسو ما ته وی کنه چې مقابلون کې و متعارض ما قبل مفتور راغله نو دا و ما قبل خالف راغله نو ولا اعتبار لالف الفاعل
الف تفاعل اعتباره وليه لانها ليست بحاجزه حصينه زګه دا چې مضبوط معنی نه لري مضبوط معنی نه لري فاجتمع الالفان دو الفونه جمع شولې تل بلې دې کې دو الفونه جمع شول کنه ولا يمكن اسقاط الاولى او پدې کې الاولنې حرف حذف کول اولنې الف حذف کول دا ممکن نه دي ولې لانه يلتبس بالماضي دغه دې د بعد بیا څه سره راځي وكذلك في الثانيه او دا رنګ په دې دویمه کې یعنی کدویمه هم څنګه الف حذف کو نو بیا موږ مشابهت راځي څه سره فحركت نو دا وسه شي حرکت ورکړل شي دی همزه فصارت همزه النوابه چالم دغه حرکت ورکړل شي را ويجيء في البعض بالحذف او کله کله د بعضي روایتونه دالي کنه چې په دې کې کله کله دا حرف علت حذف کوي لکه ها عین تیرې کنه ها عین دې خبره ماته خانه ها عین بعد جو ها عین سو هذا کې ها عین ان کې آیات نه دا ساکن کړل یا مدارک ماقام موصول په اړه بدل کړل نو دلته کې دا الف تیرې کنه دا کله کله حذف کیږي سمېږي خدا و د بعضو لکه عام طور خو دي چې لا واو یا په سره بدلېږي په همدې سره بدلېږي واو یا په سره بدلېږي دا اول په الف سره او بیا په سره خو بعض قول به کېدل یعنی یو قول به کېدل د بعض علماء کرامو چې دا دویم الف په حذف کوي لکه په ها عین او په لا عین کې حذف کړل هغه پوه شئ ها عین بعضل بيسو ها عین ها لا عین ها عین والاصل ها عین ولا عین اصل لري ها عین او لا عین دي هغه تاسو پوه شئ به معنی هايعون او لاهيعون دا اصل ومن قوله تعالى بنيان على شفا جربين هارين اي هائرين او ايه وإذا قال الله پاک دا قول چې هارين نو هارين اسم فاعل دی هارين سره اسم فاعل دی چې هائرين باسل کو هائرين باسل کو سو باسل کې هائرين یا مضارع د مقام موصول د باسل بدل کا دسی شو ها کوئی دا دیم الف تین دا بعض قول مطابق چلل دا حذف شوی نو حارف جوړ شوی او دا بعض قول دا شاذ نه لکه کله بلا حافظه ته دقیقي دا که شاذ نه په قران مجید کې نه ذکر او په قران مجید کې ذکر دی علا شفا جروفین حارین چې دو بغاړه د جهنم د کندې ورزیدون کی حارین معنی سره ورزیدون کی هغه پوه شئ ويجيء بالقلب او کله دا په قلب سره راځي قلب خو سره پیژنم ځان جوړه بدلول یو عقل بل عقل په دې باندې بدلول دا ګوره شابیکون دي سره شابیکون نو په شابیکون کې دا بدلواله شوی سبب شوی یعنی واو د کار ته او کار ته واو دیتا سجو وس کومه طریقه دا راځي چې وته نو کومه یې شابین جوړو وړي څنګه یو ولا شاکیون بشي دعایه والا قانون نه ورګه بل قانون دی کله چې عدل د بنن والا قانون هرغه کله چې د اسم متمکن په اخره کې واو ما قبل مضموم راشي وکیره کنه ما ولا وسکړی نه دي هر کله چې دا اسم متمکن په اخره کې واو ما قبل مضموم راشي نه دا واو په سره او ما قبل ضمه په کسری سره بدل واجب دي دغه شانتي کچر در اسم متمکن په اخر کې یا ما قبل مضموم راشي نو سدا ما قبل ضمه په کسری سره بدل واجب دي استفاده وشو ها دا باندې څه ولیکم شاکیون نو دا واو راغله د اسم متمکن په اخر کې ما قبل د کسره نو واو په سره او ما قبل ضمه په کسری سره ما قبل کسره بدلول دا څه شي شاکیو سمجھي وصو دینو علم ولا قاعده عام سر به موږ یاره د مو په من ذکر له قانون به یو علم دي چې راغله د لامل مقابله ما قبل د مقصود یا وساکینه کوم سمجھي شاکین انو په کوه کنه ال دغای ساکینه نه له ولله به مدره دا به ورته سمجھي شاکین نو دا خلک وایي دا شاکین ته څوم لیکل شي دا شاکین د دې کوس قلب شو قلب څه ته ویل کېږي چې وو بګي دا دغه څه تراغه د لام عین دې دا عین بګي د لام دې واښوي عین د لام دې د لام د عین کله بګي د فا د عین دې ته عین بګي د فا دې ته راځي واښوي هغه دې چلو
الله